د صبر په ذریعه سره د مونږ په ذریعه سره. خو دلته استعینوا الله پاک عام پرېښی دی، د یو شي سره خاص کړی نه دی چې ما نه په سخته کې چې کوم دی مدد وغواړئ، زما نه په غریبۍ کې مدد وغواړئ، د یو شي سره خاص کړی نه دی. د دې مطلب دا دی چې په هر یو حالت کې به د الله پاک جل جلاله نه چې کوم دی مدد وغواړئ. استعینوا تاسو مدد وغواړئ بالصبر په صبر سره او الصلاة په مونځ سره. د صبر لغوي معنی ده خپل ځان چې کوم دی منع کول او په خپل ځان باندې قابو راوستل، خپل ځان منع کول او خپل ځان په قابو کې کول. او د قرآن او د حدیث په اصطلاح کې د صبر چې کوم دی معنی ده نفس، یعنی خپل ځان خپل زړه دا د حرام او د ناجایز چیز نه منع کول. خپل ځان د حرام او د ناجایز چیز نه منع کول. دویم خپل ځان د الله پاک د اطاعت او داغه د عبادت په پابندۍ باندې مجبور کول. خپل ځان د الله پاک د اطاعت او د الله پاک د عبادت په پابندۍ باندې مجبور کول چې ته هغه د الله پاک د اطاعت او داغه چې کوم دی د عبادت پابند شي. او دریم چې کوم مصیبت پتا باندې راشي نو هغه مصیبت باندې صبر کول او په دغه صبر باندې د ثواب امید ساتل چې الله به ماته په دې صبر باندې چې کوم دی ثواب راکړي، په دې صبر باندې به الله پاک جل جلاله ثواب راکړي. نو د ټولو ضرورتو د ټولو پریشانو حل الله پاک جل جلاله په دوه سيزونو کې وخورو. یو استعینوا بالصبر، مدد حاصل کړئ په صبر سره، او دویم په مونږ سره. نو انسان کو باندې کو هر څومره سخت راشي دی به الله پاک جل جلاله طرف ته متوجه کیږي، صبر وکړي او د الله پاک د لپاره به کوم دی 2 رکعاته یا 4 رکعاته مونږ کوي، د الله پاک نو مدد وغواړي. حضرت عمر رضی الله عنه پیرا ناس دي او لاسونه اوچت کړي دي او ډېر په عاجزۍ باندې دعا غواړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایي تاسو ته پته ده حضرت عمر د الله نه څه غواړي؟ صحابه له علمي ښکارا کړه. نبی علیه السلام او فرمایل د حضرت عمر رضی الله عنه مال غنښت د الله نه مال غواړي. یو ګستاو د سپلای د چړیو اوشتيږي چړیو نو دا به دې باندې صبر کوه، په دې ته الله پاک اجر درکړي. او بیا دغه د الله پاک نه 2 رکعاته مونږ کوو د الله نه غواړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام او څومره انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دي تیر شوي دي، هغه ته به کوم مشکل راغی د الله نه به 2 رکعاته مونږ به کوو او صبر به او صبر او مونږ سره به د الله پاک نه خپل مسلې کوم دي حل کوي. بیا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دي چې راغلي دي هغه ته نبی علیه السلام دا طالب ورکړي چې تاسو ضرورت پیښ شي الله ته د مخلوق نه مغواړي، رومبي سبب او ذریعہ مونږ دي، مونږ او کړه الله نه وغواړي، دا غینه پس نور اسباب اختیار کړه. رومبي چې کوم دی الله پاک ته حکم کړی چې واستعینوا بالصبر والصلاه، تاسو مدد حاصل کړئ د الله نه په صبر سره او په مونږ سره. نو صبر به کوي او د صبر سره سره به کوم دی مونږ کوي نو الله پاک پستاغه ضرورت پوره کوي. ستاسو سب پریشانی هغه به الله پاک جل جلاله پوره کوي. او په دې د الله پاک وعده ده، خو په شرط دی چې مونږ دا زمونږ مونږ شي، چې مونږ صحیح شو کنه مونږ د انسان ټوله ژوندۍ به صحیح شي، او کوم مونږ غلط د انسان ټوله ژوندۍ به غلط شي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، حضرت انس رضی الله عنه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی او لس کاله د نبی علیه السلام خدمت کړی. د بس یو پیر غلام راغی، حضرت زمونږ باغ ته د ابو ضرورت دی او بغواړي. حضرت انس رضی الله عنه ورشه زما لوټه ابو سلام راوړه، راغی 2 رکعاته نفل یو چې 2 رکعاته نفل یو خپل غلام دی ورشه بار وګوره وریځ راغلی دا کنه دراغلی وینشته، بیا 2 رکعاته بیا ورشه وګوره وریځ راغلی دا کنه دراغلی وینشته، بیا 2 رکعاته چې کله 2 رکعاته وګړو غلام دی بار ورشه وګوره وریځ راغلی دا کنه دراغلی چې غلام لړ نو راغی واپس خپل آقا ته حضرت لګه غونډه کې وریځ راغلی د مرغې د وزر عمره یا د مرغې د سر عمره لګه غونډه کې وریځ په اسمان کې راغلی. نو حضرت انس رضی الله عنه لاسونه اوچت کړل او د الله نه دعا کوي شروع ان تر دې چې هغه وریځ په ټول اسمان کې خوره شو او په شیبو شیبو باران دی وریدو. چې کله باران وریدو باران ودرېدو نو حضرت انس رضی الله عنه خپل غلام له اسور ورته ورشه وګوره چې دا باران تر کوم ځای پورې شي. هغه چې اسواغ استو پاس باندې چکر ولګو نو هغه واپس راي حضرت انس رضی الله عنه آقا زمون د باغ نه بهر یو ساس کې نه دي شي، صرف زمون په باغ باندې باران ورید. نو مونږ کول چې تا باندې سخت راشي یو په انسان باندې ضرورت د انسان راشي، لومبه الله طرف ته متوجه کړه، دا الله حکم دی.
تاسو مونږ وکړئ او تاسو صبر مدد حاصل کړئ په صبر سره او په مونږ سره. لومبي به صبر کوي د الله پاک جل جلاله طرف نه چې کوم تکلیف پتا باندې راغلی دی په دې باندې صبر وکړه. نو د صبر مطلب دا نه دی مثال د چا زوی مړ شو د چا مور مړه شوه نو دا خو بعضې څیزونه فطري څیزونه دي چې د انسان د سترګو نه مخامخه اوښکه بهیږي. نو دا اوښکې بهېدل یا د انسان زړه جړېدل یا خفګان راتلل دا د صبر خلاف نه دي، صبر منافي نه دي. خو په دې باندې چې کوم دی غیر وایي او خدای پاک زه دې لیدلم اکثر زنانه داسې کوي یا داسې نور د کفر الفاظ ویل د ناشکرۍ الفاظ ویل په دې باندې الله پاک خفه کېږي. دا د صبر خلاف. نو نبي علیه السلام زوی ابراهیم علیه السلام دا وفات شوی دی. نبی علیه السلام راغی غېږ کې نیولی دی او د سترګو مبارکو نه چې کوم دي اوښکې بهېږي خفه دی نبي علیه السلام او ډېر زیات خفه دی. بیبي ورته د الله پیغمبره د پیغمبر دعا خامخا الله پاک قبلوي. د دې بچي دپاره دعا وغواړئ تاسو ډېر زیات خفه یې او ډېر زیات غمجن یې د سترګو مبارکو نه خو اوښکې بهېږي نو تاسو د دې بچي دپاره دعا وغواړئ چې الله پاک دا بچی ژوندي کړي. نبي علیه السلام وایي نه هغه دعا هم ما د خپل امت دپاره ایښې ده په ورځ د قیامت به یې کوم. هغه دعا به زه د خپل امت دپاره کوم. نبي علیه السلام الله پاک جل جلاله عرش ته بوتلی دی او د عرش د پاسه الله پاک د نبی علیه السلام نه تپوس کی زما محبوبه څه سوال زمانه وکړه. نبی علیه السلام یا ربي امتي الله زما امت جنت ته داخل نو ورته وی دویم سوال رانه وکړه دا یو سوال دی منظور شو نو هغه بیا وی یا ربي امتي الله پاک زما امت جنت ته داخل کړه. نو نبی علیه السلام ته الله د خپل شان مطابق وفرمایل چې محبوبه دا خو دواړه سوالونه یو شان دی وکړو. دریم سوال رانه وکړه وی دریم په ورځ د قیامت کوم. نو په ورځ د قیامت چې هغه سوال کوي هغه به داسې سوال الله پاک سره د علم نبی علیه السلام تپوس کوي. نبی اسلام فرمایي چې الله پاک هغه به هم دقه سوال چې یا ربي امتي. د نبی علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې بهېدلې وي او جړلي وو په خپل زوی پسې. نو دا د صبر خلاف نه دي خو په دې باندې چغې وهل او داسې کفري الفاظ د ناشکرۍ الفاظ ادا کول چې الله پاک موږ دې لیدلي او دا څه چلو شو دا موږ به څه چل کوو. نو دا قسمه الفاظ دا د ناشکرۍ دي په دې باندې الله پاک خفه کېږي. البته د سترګو نه اوښکې بهېدل زړه جړېدل دا خو د انسان فطري څیز دی خامخا چې کله زړه خفه وي د سترګو نه به اوښکې بهېږي. نو صبر چې کوم دی دا جړېدل او خفګان کول دا د صبر خلاف دی. بس صبر دا دی چې ستا سترګو نه اوښکې وبهېدلې خو تا چې کوم دی خراب الفاظ دی استعمال نه کړل دا الله د ناشکرۍ الفاظ دی استعمال نه کړل او 2 رکعاته لمونځ دی وکړو نو دا ستا صبر په دې ستا نه الله پاک خوشحالېږي. او بعضې وختونو کې انسان ته الله پاک جل شانه یو اوچته مرتبه مقرر کړي د ده په قسمت کې او د ده په تقدیر کې یو لوی مقام لیکلي په جنت کې اوچتې درجې چې کوم دی د په قسمت کې لیکلي. نو د اعمال دومره وینه چې دی دومره اعمال وکړي چې هغه درجې ته پرې ورسي نو الله پاک به د انسان باندې څه تکلیف راوړي. نو دی چې په هغه تکلیف باندې صبر وکړي الله پاک هغه جنت هغه اعلی درجې ته ورسي. نو دا مونږ تاسو ته حکم دی چې کله مونږ تاسو ته تکلیف را ورسي یا زموږ ضرورت پیښ شي نو صبر وکړو او د الله پاک جل جلاله دپاره چې کوم دی مونځ کړو او د مونځ نه پس بیا دعا کړو د خپل ضرورت دپاره. دغه رنګې مصیبت را باندې راغی نو 2 رکعاته مونځ کړو او د هغه مونځ نه پس بیا دعا کړو. نو دا الله پاک جل جلاله مونږ ته حکم دی ټولو انسانانو مسلمانانو ته د الله پاک حکم دی چې تاسو د الله نه مدد حاصل کړئ په صبر او مونځ سره. د الله د انسان د ټولو پریشانو حل او د انسان د ټولو ضروریاتو پوره کولو دپاره دا 2 خبرې شو. یو صبر شو چې د الله چې صبر وکړئ او دویم دا چې د الله دپاره ومونځ کړئ. واستعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. چې دا خبرې څوک کوي نو الله پاک جل جلاله دا د صبر کوونکو ملګری. یو حدیث پاک کې راځي په ورځ د قیامت په الله پاک جل شانه وفرمایي چې صابرین چېرته دي؟ یو ډله به راوچته شي هغوی به صبر کړي نو الله به ورته وفرمایي چې دوی بې حسابه او بې کتابه جنت ته داخل کړي. بې حسابه او بې کتابه به الله پاک دغه ډله چې کوم دی جنت ته داخل کړي.